السلام علیکم د ډیلی سواد ټي وي قدرمندو کتونکو زه تاسو ته په دې ویډیو کې هرکلی وایم. په دې ویډیو کې در سره نن یو ډیره د شرم ویډیو شیر کوم چې زموږ لپاره ډیر د شرم او د بې عزتۍ یو باعث دی چې د نیوزیلند ټیم د پاکستان سره د کرکټ سیریز نه انکار وکړو او وی چې موږ تاسو سره میچ نه کوو. د سیریز شروع کېدو نه 2 غنټې مخکې هغوی د دې نه انکار وکړو او د دومره سکیورټۍ باوجود چې تاسو په دې ویډیو کې د سکیورټي په خپله هم لیدی شئ چې پاکستان ورله دومره عزت ورکړی او په دومره ښکلې طریقه باندې ځای ته رارسولي وو، هوټل کې ولا رهایش پذیر کړي او د هغې باوجود هم هغوی خپل ځان سیف ونه ګڼلو او د دقې د وجې نه هغوی واپس روانېدو ته تیار شوه چې مونږ دلته میچ نه کوو، مونږ دلته سیف نه یو، مونږ حفاظت کې نه یو او دومره سکیورټي ورله پاکستان ورکړله. تاسو په دې ویډیو کې په خپله باندې هم کتی شئ چې دومره سپینې ډبې ورسره هم دي او ورسره پولیس فوج ورسره هم روان دی او دا سپینې ډبې ورله د دې لپاره ورکړي دي چې په دې کې د دوی پته نه لګي چې دوی په کومه ډبه کې ناست دي. یعنې که چېرته څوک دشمن پې حمله کوي نو لکه چاته به پته نه لګي چې په کومه ډبه کې د نیوزیلند ټیم والا ناست. او په دغې موقع باندې د وزیر اعظم عمران خان د نیوزیلند د وزیر اعظم سره مشوره هم وکړه، په ټلیفون ورسره کال هم وکړو چې موږ خو ستاسو ټیم دپاره دومره سکیورټي ورکړې وه او زمونږ د پاکستان کومه عیسای چې ده هغه په پوره دنیا کې نمبر 1 ده. هغوی په بله طریقه باندې هم د دوی حفاظت کولو او ډېره ښکلې سکیورټي والا موږ ورکړې وه، هوټل یې، سړکونه او کوم چې ګراونډ دی، کوم ځای کې چې میچ لبېدو هغه ځای هم ښه ښکلی دی، نو ښه ښکلی سټیډیم باندې ولا ورکړی او د هغې باوجود هم دوی دا د کرکټ نه انکار وکړو. نو دا معلومات پاس تاسو سره شیر کوله. که داسې نوې ویډیوګانو دپاره زموږ د ډیلی سواد ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو کې تر هغې پورې د الله په امان.